چې انسان الله مال مې والد د مسلمان اوس نشته څوکم نو الله ورته د جهنم په دې بیخ کې پروت دی روي باسه ولې ورکه نو چې هغه کوزیږي مو روزم او یا کاله په کوزیدو کې او یا کاله پر خطو کې لګي زما محترم کی خپل هر څه به درته ماف کی لیکن د مسلمان حق چې امانت در سره پروت دی هغه درته الله نه ماف کوي وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله شب معراج باندې د الله دیدار لته په لار کې یو کس ولیده چې هغه یو غټ پیټې د لرګي دی هغه اوچتی او هغه نه اوچتیږي نو نور لرګي م ورسره راجمع کوي او ورچوي وایي نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړو د جبریل نه چې جبریله دا سړی څوک دی پیټې راوچتولی نشي او نور م ورسره جمع کوي هغه ورته د الله رسوله دا ستا په همت کې هغه کس دی چا سره چې دنیا کې امانت کې خودلی شي او هغه امانت ورکولی نشي او نور را جمع کوي دا پیټې به دی اوس اوچتی او اوچتولی نشي د ده پې وایي هغه دومره زور وباسي چې د هغې کلمې د انسان نه وځي په ښکته طرف باندې دومره زور به کوي دومره دروند پیټي او بله خبره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو روایت کې راځي چې انسان د مسلمان حق ووی امانت ووی او کله دې مړ شي او په دې حالت کې د دنیا نه لاړه نو د قیامت پر ورځ به ورته الله ووایي چې تا د مسلمان کم حق والد نو هغه اوس ورکه نو دی به ورته داسې ولاړې چې الله زه خو په وجود څه نه لرم لاسونه مې خالي دي دې وخت کې ما سره هیڅ نشته نو الله به ورته وفرمایي دغه ځای ته ورشه په دې کې لاندې پروت دی روې باسه او دلی ورکه وایي علما کرام فرمایي چې هغه ورنږدې شي چې وګوري هغه د جهنم خولي الله دا خو جهنم دی رب ورته وفرمایي د جهنم په بیخ کې هغه شی پروت دی ورکوله نو علما کرام فرمایي چې جهنم بیخ ته رسیږي نو او یو کالو کې به د جهنم بیخ ته رسیږي دومره خو د جهنم دغه ښکته دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو پیرا صحابه کرام ناستو یو درز وشو دماکه غونتې وشوه نو صحابو ته ووی نبی علیه السلام وی صحابو تاسو ته پته ده چې دا درز د څه وشو هغوی نه د الله رسوله موږ ته خو نشته د الله رسول او الله پوهیږي نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل دا یو ګټو چې په شب معراج کې یو کاڼی دغه ته غورځولی جهنم ته ورغورځېده او یا کال برابر شو چې هغه اوس ورسېده جهنم ته د ما نو زه یو خبره کوم که یو انسان وي چې جي او غوپه ده اوبه ویم پکې زه ویم ښکته کېدو کې او راوتو کې 140 کال لګي په جهنم کې د ما او تاسو ته پته ده د تبلیغیانو حضراتو نه به اورئ چې یوه ورځ د دنیاوي د 50 ورځو زرو عمره کالو عمره یوه ورځي الله دې موږ وساتي داسې نو چې یو انسان الله مال مې والد د مسلمان اوس نشته څوکم نو الله به ورته د جهنم په دې بیخ کې پروت دی روي باسه ولې ورکه نو چې هغه کوزیږي مو روزم او یا کاله په کوزیدو کې او یا کاله پر خطو کې لګي زما محترم او که یو انسان نه مني چې یاره دا خو جي هسې دغه دی نو زه هم دې قرآن او حدیث نه مني زما محترم او زه به تاسو ته یو بله خبره وکړم هغې ته خو پرېږده کله چې قبر ته انسان دننه کېږي بعضې خلک وایي جي ته مونږ یری ډېر زیات زه یم د یرې خبره زه نه کوم زه خبره د دین کوم رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام